پرون 28 تاریخ هو یعنی 28 مئی په پاکستان کې 28 مئی دا چې مناویږي په هر کال کې او په دغه ورځ باندې پاکستان اټمی قوت جوړ شو او اټمی دماکې کړې وي ځکه پاکستان کې دغه ورځ مناوول کېږي او پرون ټول پاکستان چې څومره سربراهان دي دا موجوده هغه کې نواز شریف او شهباز شریف او مریم نواز دغه پکې راوستي ده او چا چې اټمی قوت جوړ کړی او دغه ملک ته خدمت کړی او ډاکټر محسن عبدالقدیر محسن پاکستان ډاکټر عبدالقدیر خان او پښتونو هغه پکې مکمل دغه نه په میډیا باندې ذکر شوی دی نه په ټي وي چینلو کې نه په اخبارونو کې د پښتون حیثیت په پاکستان کې د سراړو شته نه دا یو پښتونو چې پاکستان ته اټمی قوت ورکړ او نن پاکستان چې هر چا ته سترګې راوباسي نو دغه د پښتون په وجه راوباسي او چې دغه پښتون نوی محسن پاکستان ډاکټر عبدالقدیر خان چې دا نوی په والله د پاکستان به خلکو ولاړ تیر کړی ولاړ پاکستان دغه د پښتون د وجې بشته او د پښتون پکې بالکل حیثیت نشته او ما ډېر پښتانه ول د ډېر غټ لوی ټیک ټاکران او لوی یوټیوبران او دغه سوشل میډیا چې کوم دی غټ چې هغه بالکل دغه خپل تاریخ نه پیژني خپل پښتون نه پیژني دغه محسن پاکستان ډاکټر عبدالقدیر خان په حق لبانی چا هم چې کوم دی څه قسم پیغام جاری نه کړو چې بای دا ولې د میډیا باندې رانه د مریم نواز تصویر راځي د محسن پاکستان ډاکټر عبدالقدیر خان تصویر نه راځي د نواز شریف راځي د آرمی چیف راځي د بل یو چې کوم دی شالوار شریف راځي او زمونږ پښتون په پاکستان کې حیثیت نشي او پښتون نه سپورټ کوي پښتون د پښتون خپې وي